अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په عدت نکاح کیس کې عمران خان اور بشرا بیبی ته غټه سزا اخر ورول شو جی عمران خان اور بشرا بیبی ته او کاله قید اور ورسره 5 लाख روپۍ جرمانه سزا ورول شو جی په دې باندې هم تفصیلا خبره کو خو بل عمران خان جیل کې صحافیانو سره گفتگو دوران ویل دي چې زب ټول عمر په جیل کې تیر کم خو ډیل هیڅ کله هم نکوم پل مرګ می په جیل کې وای قبول دي خو ډیل می نه دی قبول او کوم خلکو چې په پاکستان باندې ډرون حمله کړې دي د غي غلامي هیڅ کله هم نه قبلوم عمران خان اډیاله جیل کې صحافیانو سره خبرو دوران دا غټه خبرې کړې دي دا دوه غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله عدت نکاح کیس باندې خبره کو چون کې دا غي یو لمبا ټرایل شو یو ورځ تقریبا 11 غنټې ټرایل شو بیا په سبا باندې تقریبا 11 غنټې 12 غنټې ټرایل شو جی او اخر دا غي فیصله چې کوم دا محفوظ شي خو بیا یو 100 غنټې پس هغه فیصله ورول شو پرون په هغه باندې ډیټیل ویډیو ما جوړ کړی و خو فیصله بیګا بیا لیټ راغله نو په دې وجه دا ویډیو تاسو سره شریکوم جی عدت نکاح کیس کې د عمران خان اور بشرا بیبی ته سزا ورول شو او وکاله قید اور 5 लाख روپۍ جرمانه دواړو ته ورول شو جی جج قدرت الله د عمران خان اور بشرا بیبی نکاح غیر شرعي قرار کړی دا او غیر قانوني ګرځولې ده جی حالانکه دا هم ډیر خلک وایي کنه مطلب د اسلامیک پوینټ اف ویو سره زه خبره نه کوم خو صحافیان داسې هم دي چې وایي عدت کې د خزې گوی ډیره زیاته ضروري ده که چېرې ښځه وایي چې زما عدت پوره شوی دی نو بیا د بل چا گوی ضرورت نشته جی اسلامیک پوینټ اف ویو سره ما سره دومره نالج نشته چې په هغه باندې عدت نکاح کیس او یا عدت نکاح چې کوم اسلامیک پوینټ اف ویوز دي هغه حواله سره ما سره نشته چې په هغه باندې زه خبرو کوم چون کې کداغي حواله سره ما د مولانا طارق جمیل صاحب یا د نور علماء یو بیان پیدا کونو په هغه باندې بیا ویډیو زتا سره شریک کومای کې بنور ډیټیل اسلامیک پوینټ اف ویو سره تاسو ګورئ جی چون کې د عدالت تاریخ کې تر اوسه پورې نکاح کیس کې چاته او وکاله سزا نه ده ملو شوې دا هم د عدالت په تاریخ کې پړومبي ځل شو چې په داسې کیس کې چاله وکاله سزا ملو شي او بل د دې کیس ټرایل چې کوم د ډیر تیزی سره هم شو اصل ما دا ویډیو سٹارټ کیو چې یو ورځ تقریبا 11-12 غنټې په دې باندې ټرایل زو چلے د بیا په سبا باندې تقریبا 11-12 غنټې په دې کیس باندې ټرایل چلے د او بیا د کیس فیصله چې کوم دغه هم بیا ډیره ضرور شو بل طرف ته د فیصله اورول نه پس عمران خان اډیاله جیل کې صحافیانو سره خبرې هم کړې دي چې هغه خبرو دوران عمران خان ویلي دي خپل عوامو له خپل کارکونانو ته دا پیغام ورکړی چې تاسو پر امن اوسئ او برداشت کوئ او زه به ټول عمر کې تیر کړم خو ډیل به هیڅ کله هم نه کړم جیل کې مې مرګ قبول دی خو ډیل نه کوم جی په 8 فروری باندې وای تاسو روزئ او خپل امیدوار کامیاب کړئ چې کوم امیدوار د تاسو په حلقه کې ولاړ دی هغه امیدوار کامیاب کړئ او حقيقي ازادي تاسو په خپل اوټ باندې حاصل کړئ جی هیڅ کله هم احتجاج نه مکوي هیڅ کله هم قانون په لاس کې ماخلی جی او په ما باندې سزا خيږي یا په ما باندې واټ ایور سو هم جیل کې کیږي نو عوامو له پکاري چې احتجاج کوي نو پر امن احتجاج دی کوي یا داسې ملک د مونږ چې د ملک کم قانون دی غره په لاس کې ناخلی او پر امن اوسئ جی دا عمران خان د جیل نه پیغام جاری شوی جی نو په دې ویډیو کې دا دوه غټ اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام